د خزانو چابي درته درکوم. دا وظیفه څه ده؟ د خزانو چابي ده. تاسو ته داسې وظیفه نن درکوم، بس وړه غونې وظیفه ده، اسانه وظیفه ده. بس دا وظیفه یو خاص تعداد دی دا پوره کړي. خدای دې کې ته په یو ورځ کې پوره کړي، خدای دې کې ته په دوو کې پوره کړي، خدای دې کې په دریو کې پوره کړي، خدای دې خو څلوېښتو ورځو کې دننه به پوره کړي. چې دغه تعداد کې دغه کلمه پوره کړه نو بیا به څه وکړي؟ بیا به په یو کاغذ ولیکي، او چې په کاغذ دې ولیکله ځان سره د بټوه کې پرس کې کېښوه، پیسې به در سره په پرس کې او په بټوه کې نه ختمېږي. بل کاغذ دې ولیکلو هغه دې په خپلو کور کې په چینو کې کېښو، چیني به دې انشاءالله دومره برکات. بل دې په غوړو کې کېښو، غوړو کې دا کار ده چې بیا هغه لمدېږي خرابېږي، نو هغه غوړو کې چې کوم کاغذ کېدی هغه بیا په پلاستیک کې بند کړه او هغه بیا غوړو کې کېده. بل کاغذ دې ولیکلو هغه دې په وړو کې کېښو، انشاءالله په وړو کې به دې برکات، په غنمو کې به دې برکات، تجارت مال کې دې کېښو تجارت کې برکات، دکان کې دې دکان سامان سره سودا سره کېښو دکان کې برکات. خو مړه چې کوم ځای کېدی هغه کاغذ هغې کې برکات، او داسې روزي به درته الله درکوي، داسې مال حال به درته راځي چې خلک به هم درته حیراني، ته به خپله هم حیرانې چې دا ما ته دې کوم ځای نه راځي. او خلک خو بیا اعتراضونه هم ډېر کوي، دا لکه دا د ډاکه وکړه کوم ځای نه ورته رامال راځي. د الله دې نوم دومره برکات او مختصر کلمه ده، او دا په یو خاص تعداد کې پوره کړي. کلمه څه ده؟ ښه زده کړئ، ځان سره ولیکئ: لا اله الا الله الملك الحق المبين هو نعم المولى ونعم النصير. دا به تاسو پوره کړئ. تعداد 1,25,000 سوه لاک 1,25,000 به تاسو دا تعداد کې پوره کړئ. خدای دې کې ته په یوه ورځ کې پوره کوې شو، خو زر زر به یې نه ځان به نه خلاصوي، صحیح طریقې سره به یې خدای دې کې ته په یو ورځ کې خلاص کې، دوه ورځو کې خلاص کې. به ځان سره لیکه چې څومره دې ووي هغه شمار ځان سره ولیکه، به یې دومره باندې نه وي. بس چې کله 1,25,000 پوره شي، خو اول چې کله شروع کوئ 3 ځله درود شریف، چې کله ختمئ 3 ځله درود شریف، یعنې هر وخت چې کله شروع کوئ هر څومره تعداد چې ته یې، که مثال په طور ته نن 100 ځله یې، 200 ځله یې، 100 ځله یې، 1000 ځله یې، خو اول او اخر کې درود شریف 3 ځله یې. ها چې کله 1,25,000 پوره شول، بس اخري کې بیا درود شریف 3 ځله وایي، او ترې دې کلمې عامل جوړ شو. اوس تا دپاره دا لوی اسم اعظم جوړ شو. اوس به ته یو کاغذ راوالې داسې، او په کاغذ باندې به ولیکې دا کلمه یو ځل. ښه ډېر بیا تپوسونه کوي 100 ځله به یې لیکو، په یو کاغذ یو ځل. لا اله الا الله الملك الحق المبين هو نعم المولى ونعم النصير. بهتر دا دی که یو ځل ورسره لاندې درود شریف هم ولیکلی شي. ها چې دا کاغذ باندې دې ولیکل، دا کاغذ دې په خپل پرس کې کېږده، بټیوه کې کېږده، انشاءالله په دې بټیوه کې به پیسې نه ختمېږي، په دې کې به دومره برکات راشي چې ته به یاد ساتې. بل کاغذ دې راواخېستو هغه دې به په اوړو کې کېږده، بل په غوړو کې کېږده، په پلاستیک کې بند کړه، بل په چینو کې کېږده، چې کوم ځای تجارت مال کې کېږده، انشاءالله برکات په خپلو سترګو وویني، داسې برکات وویني چې تا به چېرته په خوب کې هم نه لیدلي. خدا دې بل چا دپاره نه کېږي، ښه خپل ځان دپاره به خپله کړه، ځان به خپله کړی، عبادت به کوې، ذکر به کوې د الله، نو تا ته به دا فضیلت حاصلېږي. دا نه چې ته اوس وکړې او دا وظیفه او بس ته عامل شوې او ته کاغذونه تقسیمول شروع چې بس زه عامل یم او دا بس به یې په وړو کې کېږدی. هر سړی به دا خپله یعنې کور کې کسب په خپله کور دپاره کوي، خپل ځان دپاره کوي. دا زما د طرفه یو تحفه وه، او اجازت عام دی. اجازت په کمنټ کې یا په واتساپ مه غواړئ. اجازت دپاره بس دا دی چې 5 وخته مونځ شرط دی، او رزق حلال طلب، او دا چې وظیفه چې شروع کوم نه اول دا اراده وکړه چې زه به انشاءالله صدقه ورکوم، زه به رزق حلال ګټم، او انشاءالله العزیز مسکینانو خیال به ساتم. انشاءالله زکات به رامنې فرض شي، ځکه چې ماته به الله مال حال راکړي، زکات به ورکوم، صدقې به ورکوم، د ګاونډیانو، د مسلمانانو، د علماو، د مساکینو، د مدارسو، د جماعتونو د به خیال ساتم. دا اراده مخکې نه به کوې انشاءالله. الله مو د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړه، د غمونو، تکلیفونو، مصیبتونو نه الله ټول په خپل حفظ و امان کې وساته. و آخر دعوانا ان الحمد